یو خبره بله ده دا ورځې زموږ سره دوه قسمه دي. څو قسمه ورځې دي؟ نهار یو شرعي ده او یو عرفي ده. یو نهار شرعي ده او یو څه شی نه عرفي ده. داسې واګرې خبره ده ځان پرې پوهوئ ښه ځانه ته یاده شي. نهار عرفي او نهار شرعي. پوه شوې؟ دا نهار شرعي چې وي ټیک شوله ورځ شرعاً چې کوم ورځ وي روژه ته کوم ټایم نه کوم ټایم پورې رسي نو دا وي د صبح صادق نه تر کوم ځای پورې مغرب پورې که نه غروب شمس پورې دا نهار شرعي وي. دا څه وي؟ او یو د نهار عرفي دا وي د طلوع نه تر غروب پورې. د طلوع نه تر غروب پوه شوې؟ دا نصف النهار چې مونږ اخلو دا به د نهار شرعي نسب نه وي. نصف النهار مطلب دا دی چې د دې ټولې ورځې نیمه د دې ټولې ورځې یعنې ټوټل ورځ 10 ګنټې وه نو 5 ګنټې بعد به نصف النهار وي. 5 ګنټې بعد به څه وي؟ نصف النهار وي. ټوټل ګنټې ورځ چې وه هغه 14 ګنټې وه نصف النهار به څو ګنټې بعد وي؟ 7 ګنټې بعد. خو د دې نصف النهار نه د شرعي ورځې نصف النهار نه دی مراد دی. د شرعي ورځې نیمې ته نصف النهار نه وایي چې کوم مکروه وخت دی بلکې دا د عرفي ورځې منځ ته وخت نصف النهار وایي. یا وایي مکروه وخت چې دی نصف النهار دی خو دا د نهار عرفي نصف مکروه وخت د نهار شرعي هغه نه پوهېږي. بالبازي دیگر داسې وایه د اوقاتو تعلق د نهار عرفي سره دی او د روژې تعلق د نهار شرعي سره. روژه به موږ د دې ځای نه دې ځای پورې نسو هسې نه چې تل طلوع نه غروب پورې روژه نسي پوهېږي بې د روژې تعلق د دې شرعي ورځې سره دی او د منځونو د وختونو تعلق د څه سره دی؟ عرفي ورځ. عام عرف کې ورځ چې نور راوخېږي دغې نه حسابېږي د نور پرېوتو دغې دا نصف النهار چې مونږ کوو دا مونږ د دې نصف النهار وایو د دې نه وایو که د دې دې وایو نو دا خو به بیا ګنټه په مخکې راځي لکه د صبح صادق او د طلوع په منځ کې خو کافي فاصله وي که بعضې خلک خطا شوي دي هغې د دې هغې شرعي یادوي د شرعي لفظ دا خطا شوي نو د دې هغه نصف النهار نو دا خطایي ده. پوه شوې بې یو قسمه خلق پکې داسې هم شته چې هغې یارانو داسې چل کړی چې مثلا د دې عرفي شرعي ورځې نصف النهار دا راتلو 11 بجو نه څونه بالفرض او د عرفي ورځې نصف النهار راتلو 12 بجو نه څونه نو هغې وایي چې د 11 نه راواله تر 12 پورې دا ټوټل مکروه وخت دی. دا څه شی دی؟ وایي بلکل خطا شو دا مکروه وخت نه دی. مکروه وخت خو چې نور سر له راځي نور خو سر له صرف په دې ټایم راځي نو د دې نه بیا 5 منټ دی خو 5 منټ دی خو دقه 10 منټ مکروه وخت دی او تر ګنټه دوه دې جوړې کړې په دې وضاحت یې پوه شوئ. بس زاویې زموږ سره ټولې کلیر شوې که نه اوس به وقت نصف النهار معلومو څه به معلومو وقت نصف النهار راشه ها تخریج اوقات کلیه نمبر 1 پر 173 صفحه چی دی
पर गोरा पर 172 सफा कैलकुलेटर में आदत महफूज करने का तरीका गए वही जाएगी। हाँ कोशिश भी अगर भी नमाज तो अगर इंसा भी लिखिए शिफ्ट हुए RCL भी हुए और ब्या अगर फोल्डर नूम लिखिए और मसावी बाने वो तक महफूज कुछ वाला मकामी निस्फ नहार मालूम करने का खुलियदा। नमाज ज़ुहर का वक़्त ज़वाल आफ्ताब के बाद होता है। ज़वाल जिनवर द निस्फ नहार द अगिन ज़ाइल मासपखिन शुरू शी का ना, इसलिए इसके लिए किसी लंबी चूड़ी तखरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ मयारी निस्फ नहार से मकामी निस्फ नहार का वक़्त मालूम करना पड़ता है। मयारी निस्फ नहार 75 तूलुल बलद दे। पाकिस्तान मयारी तूलुल बलद से शेरे 75 तूलुल बलद द पास जिकम निस्फ नहार राजी का ना तो अगज़म मयारी निस्फ नहार भी मुख मकामी मालूम होगा ना, मकामी और मयारी में मंज की परख होगा सा जो परख दे रूबा सो बखपल बरत मकामी निस्फ नहार मालूम शी खुदा के परख द पारा दे वस कायदा बराबर कायदा बनती। किसी लंबी चौड़ी तखरीज की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ मयारी निस्फ नहार से मकामी निस्फ नहार का वक़्त मालूम करना पड़ता है। इस वक़्त के बाद सिर्फ ममनू वक़्त के एहतियाती 5 मिनट शामिल करके ज़ुहर की नमाज पढ़ना दुरुस्त होती है। अगर कम पैक्स टाइम से देर हुआ सो दाइना 5 मिनट या 5 मिनट तो 5 मिनट जिते अखवा तीर शोल नमाज पखिन मुझ कवा मास पखिन मुझ दाखिल शो बिया करना। हाँ मकामी वक्त निस्फ नहार मालूम करने का कुलिया दर्ज झेल है। इसे बाएं से दाएं पढ़े, खी तरफ नहीं चप तरफ था, जैसे बाएं से द चप तरफ नहीं खी तरफ बानी रहे। मकामी निस्फ नहार मसावी ले चा मयारी निस्फ नहार मनफी बरिकट शोरो मकामी तूल मनफी मयारी तूल बरिकट बन तकसीमी बन दौरान यानी मकामी तूलुल बलद से मयारी तूलुल बलद तफरीक करे। जो जवाब आए इसे 15 पर तकसीम करे। जो जवाब आए मुस्बत हो तो मुस्बत हालत में, अगर मनफी हो तो मनफी हालत में मयारी निस्फ नहार से तफरीक कर दे। जो जवाब आए वो आपका मकामी निस्फ नहार होगा। मसलन 10 जनवरी को कराची के लिए मकामी निस्फ नहार का वक़्त मालूम करे। मिसाल नहीं हो रहा खपल मालूम को हाँ हाँ उदीद पार गोरा मकामी तूलुल बलद मयारी तूलुल बलद दौर लाजिमी नहीं करना यो मयारी निस्फ नहार वरलम लाजिमी देगा ना। मालूमात से शिस्दी मालूम सीजुना हाँ नन्हे तारीख सरे 28 फरवरी देगा ना। हाँ जमुन तूलुल बलद सरे मकामी तूलुल बलद ठीक ना 10 शेर जमुन तूलुल बलद दे जाइए दे करना मोबाइल की टोल बुनियाद बार चे उगोर तना मंज कले दीवाना बाबा वाला रूबा सा तुझे दीवाना बाबा सो अखिमाने नक्शा जोड़ा कर दा नक्शा पर जिधर टोल जिले द बार सीटी लेकिन जमुंग द मेंस कले चिराजी नु दा गागरा सरा गागरा दीवाना में दा यो जी यो बन सरा करना दक्का से राजी हाँ दा चिदे का ना दा 72.358 से दे 72.358 देखो गोरा 72.358 जमुंग दी कली हाँ दा गजे तना गागरे तना दीवाना वाना जमुंग दी जाई दे 72.358 मयारी तूल से शेरे 10 शेरे पेक्स 75 खुश हुई राशा
معیاري نصف النهار دا د 75 موافق چې کوم نصف النهار دی دای مرستو چارت ورکړی هغه وګوره د میلو شم سره چې خواته بل لیکل 28 فروری روباسه یو خو بره په ډی سن لیکل دا میلو شمس دا بل ان ټی ان دیګا نا ان ټی ان څه اس ټی ان دی سټینډرډ ټایم اف نون معیاري وخت نصف النهار 12.20 دا معیاري نصف النهار پوه به نه شوې اوس ګوره مقامي نصف النهار دا برابر ده د چا سره معیاري نصف النهار بیا منفي بریکټ شروع مقامي طول منفي معیاري طول بریکټ بند تقسیمي دا قاعده ده کنه دا قاعده که ته په اسانۍ باندې لیکې دی خو ته مقامي نصف النهار LTN معیاري نصف النهار STN دی کنه دا STN منفي مقامي طول څه شی دی مقامي طول T طول بلد مقامي او टी معیاري طول टी اس طول سټینډرډ بیا تقسیمي دا قاعده جوړه شو ده نه ته پوهېږي پوه شوې راشه LTN برابر STN څه شی دی وایه دا دې کنه دا STN معیاري طول TS مقامي طول TB سرون بل خلاصي وایا STN څه شی دی 12.20 منفي TB 72.358 منفي 75 بریکټ بند تقسیمي اوس په کیلکولیټر په دې تریشل باندې وها ورته بیا وړکې دې لګا 12 وایراته 2.8 منفي بریکټ شورو بننا 72.358 منفی 75 بریکٹ بند تقسیمی 15 جو دین راوے LTN 12.38 384 یو شی ٹھیک شولا وشو دا خو په اشاریه نظام کې راغی کنه اوستا په غړې چې دا خو د غنټو منټونو په حساب نو دا به غنټو منټونو ته اړه نو ګوتې ولا ورما دې کیلومتر لا جواب خوردا راغی کنه اس چلو مو ډایرک په دې غنټو منټو پرې بٹن کو تکیا وشو دې نه راغی 12:100 منٹ 23 منٹ او 2.8 سیکنड هغه جوړ 12:23 منٹ تننه ټیم بیا وګوره چې دا دی کړ نقشه راواله په نقشه کې وګوره چې نن دا ټیم دی او ٹھیک دی ظهر ورته لیکلې او د قضا سو دی 12:23 معلوم شو بی کنه
اوس به داسې وکړي دا خو د نننۍ ورځ تا سره دا معلوم شو دا د نصف النهار دپاره دقه قاعده صرف ده د نورو وختونو دپاره نه دا به ته د ځان سره محفوظ کړي دا به ځان سره څه کړي دا خو د دې معلومولو دپاره مونږ دا څیزونه ورکړي وو که نه دې ته ضرورت پاتې نه شو دا شی محفوظ کول غواړي دا او نصف النهار چې نقشه جوړوي نو ځان سره دا محفوظ کړه دا خو د ټیم ورووتو دا چیز محفوظ کړه ودې لیکو ګوره دی اوس مثلا مونږ بل کم ټیم معلومو د کم ټیم نه شروع کوئ 12:23 होगा ना तो जो 5 सर जमा की सब शी 5 28 तो 12:28 बाने बदमाश पर टाइम शुरू शी कोई भी उस द सुबह सादिक او د عائشہ دې لپاره یو زاویه ده کنه د سار نه بشورو نو یو بستا پکار راځي عرضل بلد په بی سره وای معلومه دا څه شی دی 34.51 بل مې نو شمس نو دا ډی سره دا نننې سره نننې اوس وګوره منفی 7.9 صفر وشو ها او دا نصف النهار دی چې معلوم کو LTN دا څه شی و 12 هغه اشاریه والا 12.38 دا بیا برابر ہو دا 12:23 ہوگا نا خوش ہونا وستوی جزا صبح صادق وقت معلوم ہو او دا عشاء وقت معلوم ہو نو زاویه شمس اے زاویه شمس اے دا فجر و عشاء د دې لپاره د 108 دا مې ته ویل دا به یاد ساتئ که نه دا 108 د دې ځای پورې بیا پوه شوئ اوس راشه ګوره د دې لپاره دغه بورډ راوړه تو د دې دا قاعده وروستو ده ښه راوړه دا قاعده دغه تو आगे का راوړه دلته کېده ده چې په پلانو کې ده راوړه دا به زه په دې پاک دا مختصر ول به کته که کاری ورته که نه دا مې په ذکر چې پلانو کې ښودو چې دغه یخې ویل دا قاعده پې ټوله ولیکو د دې لپاره قاعده چې ده نو په دوو طریقو د لیکلې ده یو دا ده H مساوي کاز انورس بریکټ شورو کاز A منفي بریکټ شورو ساین B ضرب ساین D یو بریکټ بند بټا بریکٹ شروع کاز بی ضرب کاز ڈی بریکٹ بند بیا غټ بریکٹ بند وایي به دا قاعده چې ټوټل په یو ځای لیکي کنه چې کیلکولیټر کې هم کې بټی نشو لیکل کنه په یو میچ به دې لیکو په یو میچ لیکلو لپاره هغه دسه يتحور انګل وي H مساوي کاز انورس بیا یو بریکٹ شروع بیا بسی بل شورو په 177 سبب باندې ده آرنتا د دویمه سبب کاز A منفي ساين B
ساين بي بیا پسې ساين डी دا په منځ کې چې صحیح نه دا ضرب وي ها پوهېږي پې بریکټ بند بیا تقسیمې بل بریکټ شروع کاز بی کاز डी بی پسې بیا डी یو بند بیا بل بند بیا تقسیمې دا قید دا د نورو ټولو اوقاتو دپاره دا یو قید دی پوهېږي پې اوس ګوره ایچ مساوي کاز انورس یو بریکټ بند بیا بل بند بیا کاز اے په ځای څه ولیکو تاکوزه اوس 108 دا دی که نه سهر ټیم معلومې ده نه دقه بلې بیا منفي ساين بی 34.515 بیا ساين डी منفي 7.906 یو بریکټ بند تقسیمې کاز 34.515 کاز منفي 7.906 یو بند بل بند تقسیمې 15 وشو اوس دا ټوټل په یو ځای په کیلکولیټر کې ولیکه زه ته وایه ما ته ښه جزې لیکې کاز انورس دې ځای نه وایه کاز انورس شفت کاز به وویلو کاز انورس پشي یو بریکټ شورو بل شورو کاز 108 منفي ساين 34.515 ساين منفي 7.906 یو بند تقسیمې بریکټ شورو کاز 34.515 کاز منفي 7.906 یو بند بلوم بند تقسیمې 15 مساوي ایچ برابر دی د 7.09 وایي که نه منټون دی ما اړوه صرف دقه خو چې دی وکړي چې دغسې راشي په ریاضۍ کې دایي په حساب کې چې ګورې یو اشاریه د بې ځایه ځای ولګوله نو هر څه به خراب یا ښی ښی یا غر یا به شی صحیح وي یا به غلط وي منځ کې به کېږي پکې معمولي بریکټ کې دې فرق راوځي بیا به جواب غلط راځي یو ورته وایې بلې لیکل بیا مثلا شابه نن د شپې 12 بجو پورې سبق وایو دې پرېږدو نه پوه شوې دا هاور انګل رووت اوس به داسې وکړي که ته فجر صادق معلومې څه معلومې فجر صادق د دغې ایچ سره به د نصف النهار منفي دقه ایچ وشوله او که ته عشا معلومې څه معلومې عشا وخت عشا نو بیا به دغه ایچ جمع نصف النهار وشو
اوس نصف النهار څه شو 12.23 د دې اشاریه نظام دی 3.8 منفي h څه شی دی 7.09 دا وخته 12.384 منفي 7.09 دې نه راغلو 5.288 اوس دا غنټو منټونو ته بدل کړو डायरेक्ट दिसिपा के बटन को तकिए 5:17 सार टाइम से रहना गोरा दो सही दे तो सिकंडों की बजाय याद साथ है हाँ जो सिकंडों न कले द 30 न कम नो हजब कवाई होशे हाँ फजर सादिक ची मालूम है का ना नो द निस्फ नहार ना द एच चिता मालूम को दा बती मनफी के होशे में नो ची दी निस्फ नहार द मूसर वक्ती मालूम करो 12.384 देगा ना दी न मुंग दा एच मनफी को नो 7.09 दी मनफी को नो दा जवाब तेरा है 5.288 दकमो घंटों में ढूंढ तवाड़ा नो 5:17 په سکندونو کې دا قاعده ده چې د 30 سکندونو نه کم نو ختمه وا صحیح کوه لري کوي او که د 30 سکندونو نه سیوا نو به ختم کا خو دی خو یو من سیوا لکه 5:17 نه نو اوس دا مثال 35 سکندو دا 35 به ختم کو دا وسکو هټا او که د 30 نه کم نو بسم الله ختمه وای نو زمو سره نننه فجر صادق څه شو خوشی بھی دیکھ کسا پونا شوی عائشہ معلومو نننے وقت عائشہ نو دا جدے دا با نصف النهار جمع دا ایچ موریستلے نو راشو گورا 12.384 جمع ایچ سدے 0.9 वही गोरा तो उससे जवाब तेरा है 12.384 जमा 7.09 देना रागे 19.48 दिसे दाउस घंटों में ढूंढ तो बदल का 19:28 और 48 सेकंड नो गोरता सुदा यू भी AM और यू भी PM دا د شپې د 12 بجې چې څنګه شي AM شروع شي بیا کنه د غرمې د 12 پورې AM کنه نو کدا ته AM شمار نه 24 واړه شمار به موبایل کې می AM PM ته ختم کی 24 والا ورکی کنه بیا ورته مثال 1 بجې ورته 1 بجې نه خي بلکې 100 ورته خي 13 ورته 2 بجې ودونه نه بلکې 14 بجې نو که 14 تا د خي دا غنه ته 12 منفي کیلو 2 بشي کنه د دې 19 ته 12 لري کنه څه راشي 7:28 منٹ 48 سیکنڈ دی 48 سیکنڈ ته ختم کړ دلته یو منٹ سکا نو 7:29 منٹ دا وخت ایشه دی کنه یو شی وشو به موږ په ګډر شي اشاریه حذف کوو کنه او بل دې کې چې د میلو شمس کمرالي دی خو بالکل کرنٹ میلو شمس راځي موږ د ټول ورځې لپاره یو راغستې دی کنه لکه د سحر چې په کوم میلو شمس دا کو ناقل ماسوتن کې لګولې دغه پر خیال دی ها نور زموږ ټیم خو بالکل پیکس وروت صحیح وشولا د ماخام ټیم به معلومه ماخام معلومه وي کنه
دا وران کما تاسو بالا کنن ځای نه او کار کو اوس تو اسمان کی ستوري تم خیم نن موسم ښه دی دا عمومو خو یو په دې کې به لږ تاسو په کوم یو ورځ مشق ځان نه وکړئ دا چې کوم لیکلي نه دې ځای پورې دا وه دا مه وره زر 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 جوخ جوخ واسکټ دا بره مه ورانه وشوله بل څه ټایم معلوم و طلوع او غروب طلوع او غروب د طلوع او د غروب دپاره زاویه شمس څه ده طلوع الشمس و غروب الشمس د دې لپاره زاویه شمس موږ څه اخیسته به 90.83 نور دپاره دقه پوه شوې د نور څیزونه ټول حقه دي ښه قاعده هم حقه ده ټول څیزونه هم هغه دي خو د دې 108 په ځای باندې څه لګوه 90.8 دي دا 108 ته وران کا د دې په ځای څه ولګوه 90.8 3 بل پکې 108 په کوم ځای کې بل پکې نشته که نه تقه یو ځای کې ای لګېدلی بس نننۍ ورځ اوس که سبانۍ ورځ وه نو سبانۍ ورځ معلومې بیا به ډیم بدلی لکه میلیشن اوس بدل شوي که نه که بل علاقې ته ځي نو بیا ډیم بدلی پوه شوې خو چې ځای دې یو دی ورځ هم یوه ده نو صرف زاویې شم نو ټول سیز حقه خو دا پکې 90.833 کا اوس یې معلوم کا دغه سیز ټول لیکه بیا کاز انورس یو بریکټ بند بل بند بیا کاز وایه ته ځه 90.833 منفي ساین 34.515 ساین منفي 7.90 چې یو بند تقسیمې شروع کاز 34.515 کاز منفي 7.90 چې دو بند تقسیمې 15 د دې نه راغی ایچ مساوي 5.702 پوه شوې مې دې خوا وګوره ها دې خوا وګوره اوس طلوع ټایم ته معلومې څه معلومې طلوع شمس نو داسې وکړه چې د نصف النهار نه دا ایچ منفي ده نصف النهار نه څه کړه نو نصف النهار څه شو 12.384 منفي 5.70 12.384 منفي 5.702 د دې نه راغی 6.684 घंटों मिनटों ته بدل کا 6:41 सनराइज چې ورته وایي موبایل کې دی وګوره څه ټایم دی سنرایز طلوع افتاب دا لپاره زموږ ټایم نه دی خو 6:42 ټیک دی صحیح 6:40 صحیح راشه مغرب وقت مغرب داسې وکړه چې د دې
12.384 जमा 5.702 دا जमा का 12.384 जमा 5.702 दिन रावे 7.08 घंटों मिनटों दे बदल का नो ठीक मुझे खता शो 7 5 खता बकी न शो हाँ माखाम टेम कम हो दे 6 हो देगा ना खता शो ना 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 टिक्स तमाम دا خطا شو دیکھیے دا خطا دا نه راځي هم دا کړه 12.384 جمع 5.702 دغه نه راغی 18 د ویده کې 1.384 مې کړه او 12 مې ولیکل 18.08 دا घंटों मिनटों दा बदल की दिन राशि 18:05 ना 18 न 12 मनफी का 6:05 सही 6:09 सही ठीक पोषे आम तो दा नक्षत्र वक्त लिया ठीक शो کنه د ماخام کې عموما 3 منټه 4 منټه احتیاط جوړ کی ها فکس ټایم دا فکس ټایم د جوستر ماخام باندې په 6-5 مہینے وي 3 منټ 4 منټه احتیاط خوش په دې